أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. صدقت يا رب العالمين. دیدنا سورة النازعات شروع شو او دا په مکه معظمه کې را نازل شوی دی. مخکې تخویفات ذکر شو دی کې د سورت بسر کې بالکل تخویف او دی کې د انسان د مرګ هغه حالات دا بیانې. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. دا یو پنځه آیات دي چې د دې معنا او ترجمه په مختلفو طریقو سره کېږي لکه څنګه چې موږ مخکې صورت کې کړو. چا دا خاص کړی د فرشتو سره، چا معنا ترې کړه د عالم، او چا چې معنا راځي د طالب علم، چا چې معنا راځي د نور مختلفې معنی تر راوځي. او چې کوم عامه مشهوره معنا دا مضبوطه ده هغه دا ده چې الله رب العزت دې سره آیاتونو کې فرمایي چې قسم مې دي په هغه فرشتو باندې چې هغه د کافر انسان د روح علي په سختۍ سره، چې کوم کافر انسان دې د روح علي ډېر په سختۍ سره باغی من قسم. حدیث کی راضی وی داسې مثال دی لکه وړی کې چې کله لخته ورخلي غن واله او دا ترې ازادې نو دکه شان د کافر نه چې روح راوباسي نو دومره په سختۍ راوباسي. الله دې وساتي. یا بل حدیث کی راضي وی لکه څنګه چې د ژوندۍ چې دی نه سربن وباسي، بس انسان یو احساس نه سرمن وباسي، نو چې سرمن ته وباسي چې څومره تکلیف په زندګۍ کې چاته رسي نو دومره چې د انسان نه چې روح والی نو داسې تکلیف رسي. د دې وجې د کافر چې کوم روح دی الله وی والنازعات غرقا قسم دي په هغه فرشتو باندې چې روح علي د کافر نه غرقا په سختۍ سره. اصل کې غرق ډوبېدو ته ویل شي چې داسې ورډوبېږي او فرشتو ته داسې ګران نه ده. لکه تاسو په حدیث د جبریل علیه السلام کې ویلي د معراج په موقع راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم د میهاني په کور کې تشریف راوړ. نو هغې ته دیوال سمې چې دا دیوال دی د فرشتې لپاره دیوال دا په مثال د هوا نیشي ورته مخې ته مانع نه راځي. ما ورته دا مسله دا دیوال دی دا هغې ته دا مسله نشي. نو دا ورډوبېږي په دې بدن کې ورته کېږي سم او په سختۍ سره دا روح راوباسي. الله دې وساتي. او والناشطات نشطا قسم دې په هغه فرشتو باندې چې ساه اخلي د مسلمان بنده نشطا په ارامۍ سره په اسانتیا سره نشطا شادمان نو په اسانتیا سره چې ساه اخلي الله دې پکې موږ راولي. اس حدیث کې راځي وایي دې د جنت په هغه نعمتونو کې سر وي نو دلته فرشتې مخې ته وي او مختلف د جنت مظاهري مناظر وي ورته دې هغې ته ګوري او دې بوی نه شي وساتي اوسي. الله دې دغه کې راولي. بیا الله فرمایي والسابحات سبحا او قسم دې وي په هغه فرشتو باندې چې هغه عبادت کوونکي دي سبحا په عبادت کولو سره یو معنی. یا والسابحات سبحا سره قسم دې وي په هغه فرشتو باندې چې هغه لامبو وهونکي دي په لامبو وهلو سره بله معنی. والسابحات سبحا قسم دې وي په هغه فرشتو باندې چې هغه تیز تلونکي دي په تیز تلو سره. نو دا کله چې انسان دا فرشتې روح والي نو یا علیین ته رسي یا سجین ته رسي نو دا نهایت په تیزۍ او په سرعت سره راځي. نو گویا دا لامبو وي سمدست په تیزۍ راځي.
مسکران عبادت کرون کی جو آخری یاد دی لگا دا روح بلون کی جو آخری نفس سابقات سبقا بس قسم دی پدا پرشتو باندے چداروان دی کی دن کی دی پا حکم دا اللہ تعالیٰ کی دا یو بلنا سبقا پوڑوان دی کی جو سرا دا یو بلنا سبقا کی زیروان دی جی اللہ دا حکم سرکو فالمدبرات بس برکون کی دی حکم دا رب لرا امر لرا بی امر اللہ اللہ پا حکم صدا اللہ دا حکم تدبیر کون کی دی غیر برابرون کی دی خان امران و بی امر اللہ پا حکم دا اللہ صدا نورت مختلف لرا خدا بخشولا مانا والنازعات غرقا قسم دی باغ پرشتو باندی چرو ارید کافر پسختی سرا والناشطات نشتا او قسم دی باغ پرشتو باندی چرو ارید مسلمان بندا نشتا پاساتیا سرا والناشطات نشتا او قسم دی باغ پرشتو باندی چی روح اخلی دا مسلمان چی آغا گوڑا دا روح گلاوئی یعنی گویا گوڑا گلاوئی نشتن پا گلاوئی سرا حدیث کے راجی دا دن دا روح دا سے پتیزے ہوتی گویا مشکیزی دا دخلو گلو را پتیزے دا اوروزی ڈاکر دا کشان دا دن پاسان جیا ہوتی والسابحات سبحا او قسم دی باغا پرشتو باندی چی تیس دنگی دی پتیزو دلو سرا والسابقات سبقا چی وصلوان دی کی دنگی دا پرشتی دیو بلنا پسکی پا حکم دا اللہ کے سبقا پڑوان دی کی دو سرا فالمدبرات امرا بس پورا قول کی دیا حکم دا اللہ تعالی لنا بس پورا قول کی تدبیر دا اللہ تعالی لنا امران پا پورا قول سرا اے اللہ پا حکم سرا یوم بہم ورزبان دی ترجف الراجبہ اے تزلزل الارض حین نفحت الاولا اللہ رب العزت فرمائی بہم وقت کی چی دازمکا اجڑکیگی دلوبنیش پیلے سرے دازمکا اجڑکیگی پس سرا دلوبنیش پیلے سرے یوم دورز دا ترجف الراجبہ چی لرزود بوگیشی الراجبہ لرزود کی چی لرزود بوگی لرزون کی ناغا سشینا لنبانیش پیلے دا سنگا چرے دوانی و اخوا کی زینم بسرون جڑکی تک کشان بدش پیلے چوالش ارسیز بجڑکی زلزلہ بپی گویا راگی اللہ وی تتباو غر رادفا رسل بدی بسیولگی بلجڑکی دلو اے دویم زلزلہ این نفحن عند نفحن ثانیہ چکر دویم بکیوالشی نبیا با دویم زلزلہ راشی او حدیث کے راضی دا بخاری شریف حدیث دی کوئی دا دوی مشمیلے چی والی شی دا بسرویت کالا پس والی شی قلوبن زلونا یوم ازن پتا ورزبان دی واجفتن یریدن کی بوی تخدیدن کی بوی دا زلونا پتا خبر زلین پتا ورزبان یریگی جرکی با تختی با ابو سوار ماسترمی ددغا صاحبان چی دا زلون تختی را تختی خاشتن خطبوی ستر کی بے خطوی ولی رسلی تو کار بے نہیں کرے اللہ دو ساتھی یقولون وائی بدی اینا اے یقولون یای دا دنیا سر خاص کا یقولون وائی دی پا دنیا کی اینا آیا منگا دیوئی اینا آیا منگا لمردون واپس کیون کیو آیا من واپس کیو بالحافرہ اے الحالت الاولا دیوبنی حالتا چمم آسم اے ایزا بہمراتی کننا چمم شو عظامن اڑوکی نخرا بوسیدہ زارو اے دیوئی چمم اڑوکی زارو بوسیدہ ریزہ شو نبیان نمون واپس چینے صحیح جوڑی کو دا دی پا دنیا کی دا اعتراض کی لگے یا قیامت کی بردان ہوئے نشی چیتا سو پا دنیا کے سے کامو یقولون ہوتی چی پا دنیا کی بے اینا لمردودون فی الحافرہ آیا من با واپس کوئی شویو فی الحافرہ امرو منی حالت یا قبر تنویلشی حفا کند تنویلشی چکند کنی ایزا کننا عظاما نخرہ آغا وقت چی منسشی شو منگا زعبا اڑو کی شو من بیا واپس انسانان جوڑی گو دا بے بطور خاندا بیا بسوی قالو ندی بوی تلک دا اذا کرتم خاسرہ او دا خوب دیر دا تاوان واپسی گو
دا به د خندا پته وروي د مذهبي خلکو پورې به خندا او هو دا ته چې دا خبره کې ځان کرتم خاصه دا خبر ډیره د تاوان خبره دا خو ډیر تاوان دی قالون ویل بدی ویل تلکا دا ازن کرتم یعنی دا دوبارا اے دا واپسی دا حیات ثانیہ حاصلتن دا خودیر تاوانی دی ولی کرتم حاصلتن رجعتن حاصلتن لجمع مطالبت لمطالبت الناس فی الحقوق دا دوبارا راپس واپس کیدو پدې کې خو دین پوي دا دوبارا واپس کیدو خو بیا په مطالبه کېږي وایي دا کوم حق چې دې نه پوره کړی څه دې نه ادا کړی څه دې نه ادا کړی څه دې نه ادا الله دې سخت نه وساتي قالون وای بدی وتلك وایدی تلك بداوا کی تلك داوا ځان بداوا کی کرتم حاصله دا واپس کیدو دا حیات ثانیه بل تاوان وی فانما نبسیکنا نهیا دا قیامت زجرتن ایصوتن آواز دی واحدتن یو آواز یو تیز چغل دا قیامت سشدی یو تیز شبیه دا تیز آواز بوشی او اغی سارا حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جو قیامت با کفار راضی ناغی نمخ کی بسا آوار روزی دا بطولار پر روزی اشاره بخر گودا گئی اغی سر بدچا با تندیو لگری شکاف فیره چی دا بس کافر و چا با مسلمان بس داغی نفس با بیا توبان سو با مسلمان کافر دینی شو کافر و مسلمانی دینی شو دا کسا بخط نشی بیا با آوار روزی او دا مسلمانان با اترخونو کی بدانشان دروخی کی دا این بدیم دشی او کافران و دا بیا قیامت راشته اللہ دیو سنتی خود آخر وقت دا مسلمانان بدازی چه سخت برازی یو بلتبوی لکا وزامنگا مشران بانده بچه سخت راده بایی با کلیمه بخان کلیمی بین دا بدان فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ دا دونا لکرت روانه خان حدیث کی رازی ظاهر زمانہ کی بپاراوڑ باندې بلارا باندې زنا کیږي ته به نشي مانی ماشد کې عثمان د حفاظت لارې ورته خلک جوړوي معنی هر ځای کې لګاړي نه صدا مراد نه چې صرف پاکستان کې معنی نه کیږي یا صرف سعودي کې یا افغانستان کې یا دغه ټول دنیا کې فإنما هي زجرة واحدة ويكن دا بچی دا بلوسوت ویتیز یو فإذا هم بالساهرة بس اچانک گردی بلو میدان کی بھی ہے فإذا هم بس بالفور بالساهرة دزمکی دا پاسا ہوئی چی سکا بشپیلے ہوا دیشو دوبارا بس دزمکی دا پاسا ہوئی ردی ولی قرآن الفاظ کی اشیاء لکول بکاری کساهرة دیوی سسر حاصر دیوی ردین مانا میدان دی او که ساخره دیوی نوغا ساحره جادوگری خزل تبیدش هل اتاقا یکنان راغلی هل اتاقا راغلی دتا بامانا دا قد سر دی یکنان راغلی دا حدیث موسیٰ واقع دا موسیٰ علیہ السلام خبر دا موسیٰ علیہ السلام اس بها وقت ناداو چی منگوازو کو چی آوازو کدتا ربه رب ددو بالواد المقدس باغوادی باقی باندی دعا چی دوے نوم دی یا ورطو آیا دعا چی مقرب دا اللہ کا دیر نزدی و تاسی وادی و اذهب مورتسوی اذهب لامشا الى فرعون دا انہو یکنن دا فرعون چی دعا دی سرکش دی خان دا حد نے دیوی کردی فقل هل لگا فقل ورطویا هل لگا اشترستان بارا الان تزکا چی تو زان باکی اے ایمان روڑی بغیر دا موجزینا تزکا نا مطلب و مرادم چی ایمان روڑی اے او پختو کی سٹلی ترجمہ دا آیا تو وانی چی کانشی ایمان روڑی بغیر دا سنا موجزینا تزکا نا مطلب دا والی وَأَهْدِيَكَ او یا زلال خائم داتا برابر کبتان را موجزہ دلتا خائم الى ربی کرد جانتا فتخشا بیا ایمان روڑے چه موجزہ دلتا خائم پس تا ایمان روڑے آیا دا سجد دا سوکا
ربنا مطلب یا سورۃ طه کې ترشی الله رب العزت فرمایي لعله يتذكر ويخشى يتذكر اي يؤمن بلا معجزه چې ایمان وروړي بغیر د معجزې نه بس بغیر نو دا ایمان الله ته ډېر وخت ځکه دا مشاهدین دا بغیر د لیدو دا ایمان وروړي او یا چې او يخشى یا ویریږي او يؤمن بعد المعجزه رؤيه المعجزه یا ایمان نوړو خو بس د لیدو د معجزې نه نو کوم یو ایمان دی خو کم راوړي خدا لومبني ایمان چې بغیر د معجزې نه وي دا غوره دی ځکه حضرت علی بابا وایي هغه وایي ایمان ماننے کا نام ہے جاننے کا نہیں دا د منلو نوم دی ایمان بالغیب دی آمنت بالله وملائکته وکتبه هیڅ نه دی خو ایمان دی الحمدلله ځکه وایي فقل هل لگا ورتوا اشترستان بارا انت زکا چیزان پاکی ایمان روڑی بلا موجزی و اخدی اگا و دارو خیمدان دا برابر دیکر موجزہ دا توخیم الارم بی گرد جانب تا بتخشان بسکو یریگی یا ایمان روڑی فاراہ الآیت القبران بسکوی خود بسکوی دلدو موجزہ عظیمہ رو یا موجزہ اولی دلدو فکذب نافرمانی وکړه وعصا فکذب دروغ وکړه وعصا نافرمانی وکړه د خرجي معجزه ولیدله او نافرمانی وکړه ثم ادبر بیا اعرض شاعرا يسعى کوشش شروع کړه مقابل اوس د خدای د پیغمبر مقابله کوله نو الله وی فحشر فنادا خرج رجمه او فنادا چې شروع دی आवाज شروع کو فقال وی انا ربكم ودعنا زستاسو لوی خدای ام لوی رب یستاسو نو الله وی چې خاص خدای ته تاسو اچون الله وی فاخذه الله ونسدلرا نکان الاخرته فعذاب د اخرت سره والاولى او د دنیا سره ور عذاب د اخرت مقدم په دنیا باندې نو عذاب د اخرت ډیر سخت دی د دنیا نه بیا خلاصې نشته بیماری دا یو صبر در باندې را خلاص بشي ته د اخرت هغه خلاصې نشته نو الله وی الله ونسو عذاب د اخرت سره او د دنیا سره ان فی ذلک یقینا پدې کې عبرت دی لمن دا هغه چا د باندې یخشا چې الله نه یری وکاکا ولا الله نه یریږي د فرعون حالت ته وګوره الله رب عزت موږ دا حالت نه بچي